حدیث مبارک کې راځي چې کله د جمعې په ورځ باندې مؤذن اذان وکړي، یو فرشته راشي په دروازه باندې ودرېږي، رجسٹر وسري کاپي وسري چې کم کس د اذان نه بعد د ټول نه مخکې راننوځي، د ده دپاره د یو څاروي د قربانۍ اجر ولیکي. دا زده لکه د یو غوا یا یو غوایي د حلال کو قرباني که دې نه پاس بیا دویم کس راننوځي، د یو ګډ اجر د ده دپاره ولیکي، د دویم کس دپاره، د دریم کس دپاره د یو چرګ د قربانۍ او د صدقه کولو اجر ولیکي، او څلورم کس چې کله راننوځي فرمایي د ده دپاره د چرګ یوه انډه د هغې د صدقې اجر ورته ولیکي. دا زده لکه د چرګ یوه انډه صدقه کړه. د هغې نه بعد فرمایي چې کله امام خطبه شروع کی منبر لراشي وی فرشتہ کاپی اور رجسٹر بن کی اور راشي د مجلس کې کینی. کله یو خبره د سوچو کو ما وتا قربانی نشو کولی او چې کوم په وکسه کو د ثواب د پاره کو کنه چې الله په اجر راکړي. د هر جمعه د یو ساروی د قربانی اجر آکست ملاوی چې کوم بي جمعات تراغي. نن سبا چې ارزان قربانی کې د یو ساروی اخلي په لنډ حساب باندې تقریبا 1.5 لک روپۍ شي. دا څومره لوی اجر ما وتا تا او آکس د ملاوی کې کم کس چړمبي مسجد ته جمعې په ورځ حاضر وي. مارز دا کو چې په وړو خبرو باندې الله رب العزت ما وتا ته اجر راکړي.